يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ويعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم الله عليم بالظالمين. وقال لهم النبي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم النبي من آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم من بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلو عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. سورة البقرة د مضمون په اعتبار سلوري سیوا اوله حصہ کی اثبات توحید دویمه حصہ کی اثبات رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریمه حصہ کی جہاد فی سبیل اللہ تعالی او داغی دریم منازل یوم تهذیب الاخلاق د مجاهد د سپاهی تربیت او داغی د پاره لس اصول پینځه متعلق د عقیده او پینځه متعلق د عمل بیا دویم منزل
سیاست مدنیه د ملک اصلاح داغی دا پارا سلور قوانین. درین منزل تدبیر المنزل د کور اصلاح او داغی دا پارا اتلس قوانین ذکر کول چکور کے اصلاحی داغی نا لس قوانین مخ کے ذکر کرو تو دیگا یو لسم قانون مسئلہ طلاق. خزا و خاوندی کور سمین خوری ہر وقت شر دے جنگ دے فساد دے کور وان دے نگاہی علاج آغاز دے آغا طلاق دے. و طلاق صحیح طریقہ دائی چی یو طلاق ورکی یو میاش بیماری تیرشی نبلا میاش بل طلاق ورکی او بیماری تیرشی نبلا میاش درم طلاق ورکی که دو طلاق ورکڑی او بیای خزکی دوارا سوچو کی چی زمان دا کور کروان شه نو خزوی ماتا هم گران دا سڑیوی ماتا هم گران دا نو کبیای خزکی کور سامی نو جدرین طلاقی نی ورکڑی نو بیا کور سامولیشی او کنا درین طلاق نسانیگی نو بیا درین طلاق واللول کی. مسئلہ طلاق الطلاق مرتان جائز سیزنوں کے اللہ کا طلاق دیر ناپسند دے دیکھا دی باندے معاشرہ روانی کی خاندانوں روانی کی جنگی کی. الطلاق مرتان آغا طلاق چی صحیح کی گیا ہے کہ آغا دو دی طلاق خدری دی و آغا چی بکر رجوع صحیح کی گی یعنی الذي يصح فی الرجوع. الطلاق مرتان آغا طلاق چی صحیح کی ہے کہ رجوع دو دی یا ساتل لی پا قانون دا شرع باندے یا پر خودل لی پا قانون دا شرع. وَلَا هِلُّ لَكُمْ روانی تاسو لرا چوی واخلئیو دا سنا چی تاسو ورکڑوی دیل سشے یعنی دا مہرنا اللہ یا خافا مگر گیری گی دا خزا و خاون چوبن در دے پولی دا اللہ نو گیری ای تاسو اس خطاب دے دا مشرانو تا دا دوارو ڈلو دا خزا خاونا کہرے گئی تاسو چوبا ندرائی دے پولی دا اللہ نشتے گناہ پا دے دوارو پاہا سکے افتادت بھی چو قربان کر دے خزی پاری باندے دزاننا سمطلبو خاون خزی جوان خنہ دے خزا خاون تاوئی چه زما مہر 1,00,000 روپای دے مال خیر دے طلاق راکا 50,000 بتاتا واپس کم 50,000 زمان مہر شی او خیر دے ما جدا کا مال طلاق راکا نو کدا دا زان نا قربانی نو خیر دے تلکا حدود اللہ دا پولی دا اللہ دی فلا تا ددوانو زیادے مکوی دی پولی دا اللہ نا چاچ زیادے مکوی دی پولی دا اللہ نا ندر کسانم دگی ظالمان کتلاق اکرا دی خزل را پدرین طلاق ان طلقها کتلاق اکرا دی خزل را پدرین طلاق باندے روانو دلرا پست دینا تردی پوری تنکیها زوجن غیرہ چیو دائشی دا خاون بل سرا سمت لگو جمع اور سرا بل خاون اوکی او داغی نباد اگا طلاق ورکی دا جمع نباد والا طلاق ورکی نو بیائی دے پا نکاح باندی غستیشی فَإِن طَلَّقَهَا نو طلاق اگلا دیلران نشتے گناہ پا دے دوارو پا دے اختوارو خزا و خاونا انیا تراجع سرجو کیو بلتا کہ یقین دے دوارو چوبت رہے پولی دا اللہ
دا پولی دا اللہ دی بیانی دی لرا دا پاک دا قوم چگئی پوئیگی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ کلا سے طلاقی کرتا سو خضو لرا طلاق رجعی مورک فَبَلَغْنَا جَلَهُنَّا نُورَ سِگت دنگی ٹوٹا نو ساتے دی لرا پا قانون دا شرعی باندے یا پریدے دی لرا پا قانون دا شرعی باندے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا او سَرِحُوهُنَّ یا پریدے دی لرا بمعروفین بقانون دا شرعی سَرِحُوهُنَّ سرح اصل کی سرولو توئی چه ساریوم سار گئی ما خامراو جی او سریوهن بمعروفین ولا تمسکوهن ضرارا مساتی دی خزولرات پارد ضرار لیتا تدو دی پارد تاسو زیادے ہو گئی پدائیو چنه خزاکی او نو اللہ طلاق ورکی نو دا کار مکوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ چاچ دا کارو کرنو تایسر دی زیادے ہو گا پزانا چه خسد زیادے ہو گا نی خزاکی نو اللہ داغی حق ورکی او نو اللہ طلاق ورکی زان سر زیادے کی دیکھا چه تا مخلوق سرکم زیادے ہو گا داغی سزا بتا تا ملاوی گی او حدیث کے راضی لا تتبیو عورت آخیکم دخبگور بی عزتا پسند کی گئی اللہ بستا بی عزتا پسیشی چھتا دا بل بی عزتی کے بل تنگے اللہ بستا بی عزتا پسیشی اللہ بتا تنگ کی ولی بل تنگے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا مَنِ وَآیَاتُنَا اللہ پٹھوکا یاد کئی نعمت دا اللہ پتاسو باندے او آیا چرالی گلی پتاسو باندے قرآن و سنتنا پندر کئی تاس تقدی باندے ویری گئی دا اللہ نا او پوشی یقیدن اللہ دے پارسی باندے پوا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ کلا سے طلاقی گئی تاسو خضو لرا او رسل دنگی ٹوٹا فَلَا تَعْدُلُونَ نِعَيْدَتِ پورا شو نمتانگا وی دیلرا چلی نکاو کی دخبلو زرو خواندانو سرا اذا ترادو بینام کلا چه خوشالو لیخ بلمیانس کے پا قانون دا شرع باندے بالمعروف پا قانون دا شرع باندے دیکھ بلا کی جھوٹ جاڑے کڑی قانون دا شرع باندے ذالکا یوالو بی دا کاندی پم ورگولشی پتے آگا چالا چلو استاسونا چیمان راڑی پا اللہ پرود آخرت ذالکم اسکا لکم واتحر دارنگی شیطاسو داکار پاکوالی زرون استاسو او پاکوالی دا بدن زلبتن پاکی پوز حسد دا پکنی بدنام الزام بم در باندی نرازی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئیگی و تاسو نپوئی گئی تو چھے اللہ کا محکامی خودی دی ناغاو منا زکستانا اللہ دیر پوہ دی سارے راوی نبی علیہ السلام تو ہوئی زبا خیز سر سروی نزبا گوہانو پسے گر زمان نبی علیہ السلام نے تتاو گوری دے سورہ غیرتی دی آوتے ہوئی انا اغیر منک واللہ اغیر منی زستان دیر غیرتی ما اللہ زمان دیر غیرتی دے استان غیرت دا اللہ نے دیر دے سا اللہ چه سویلی دا غیرت دے دیگه آسه به سڑے خزی تبانه گوری به سڑے مور سڑولی دا امرائی دے وانا اغیر منک واللہ اغیر منی نو اللہ خپو دے تنپوئی کی والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین دولسم حکم مسئلہ رضا دا قرآن دا قانون دے چیو قانون دین مالہو معالیہا والا طول ذکر کئی فخواہ ہندوستان کے دا قانونو چیو سڑی باندے دا 500 حکمو شو
مرګ یو که نو دا غاړه کې به پنده اچولی شي دا غاړه کې به پانسی اچولی شي یو سړي مرګ وکړ کیس وچلېږي په هغه د پانسای حکم وشو او چې د پانسای حکم وشو د هغه وکیل ډېر تکړه او قابل نو هغه وکیل د هغه ویل چې تا له ما دومره پیسې درکولې ته ما دې له نیولې چې ته به ما خلاصې او په ما د پانسای حکم وشو او تا ما له څه وکړل وکیل ورته وویل ته بېغمه شه زه ما در سره وعده کړې ده کله چې هغه پانسي کېده وکیل ولاړو نو چې څنګه والا په غاړه کې رسای واچوله نو وکیل لاړه هغه رسای ته ویسته او لرې کړه چې وکیل لرې کړه هغه یې دا وړي وی قانون تر دې پورې دی چې رسای والا په غاړه کې اچېږي مخکې دا نه چې دی به تر مرګه پورې ځوړند دي دا تاسو خپل قانون لاګو کړه هغه سړی خلاص شو او دا هغې نه بعد بیا قانون کې دا ولیکل چې تر هغې به ځوړند دي تر څو چې ساه نه ختلی د انسان قانون نیمګړی دی درست قانون کامل قانون هغه د الله دی دې وجې مو وایي دی به وایي څه قانوني دا لا قانون دی بالاخره به راجمع شي او یو خر به مشر کړي به مشري دا څه قانون دی قانون اسلامی خو امارت دی چې یو امیر وي او د هغه اطاعت وي صدارتي نظام هغه د هغې سره سمون خوی سناسه دا څه قانون دی دا دې روان دی نو دا قرآن چې او قانون ذکر کی ما له ما علیها والله ذکر کوي قانون داو چې ښځه خاوند ژوند نه تېرېږي طلاق چې بچی ماشوم دی د هغه د پیو بسې کېږي نو د پیو مسلې هم ذکر کړه والوالدات یرضعن اولادهن میندې چې پام ورکوي خپل اولاد ته حولین کاملین 2 کاله پوره اوس دلته 2 کاله پوره به پای ورکوي امام شافعی رحمه الله هغه 2 کاله مدد رضاعت ته ځکه دلته ویلي حولین کاملین امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه مدد رضاعت 2.5 کاله ده اوس هغه 2.5 کاله ده حالانکه دلته ویلي حولین کاملین دلیل د امام ابو حنیفه سره د امام ابو حنیفه فقاهت ته اوس ګوره هغه وایي قانون دا دی په هره ژبه کې چې کامل عدد ذکر کوي او نیمګړی کله ذکر کوي او کله نه لکه یو سړي نه ته تاسو کې ته د څو کالو یې هغه وایي د 15 کالو حالانکه هغه د 15 نه وي هغه د 15 کالو د 6 میاشتو د 15 ورځو وي خو دا نیمګړی کال 6 میاشتې هغه ذکر نه کړي هغه وایي د 15 کالو کامل عدد ذکر کړي دارنګه په عربی کې دلته کامل عدد ذکر کړ کامل عدد 2 کاله نیمګړی عدد هغه کله ور سره ذکر کی کله نه لکه دلته نه ذکر کړي او کله ور سره ذکر کی لکه سوره احقاف آیت نمبر 15 15 وګورئ سوره احقاف آیت نمبر 15 15 نو هلته ذکر کوي سوره احقاف آیت نمبر 15 15 شپږشتمه سپاره ووصينا الإنسان بوالده إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها حملته أمه
پگیڑا گردولو دلرا مورد بتکلیف او پیدا خود دلرا بتکلیف وحمله وفصاله 30 شهرا وحمله ودویم حمل نمراد دے پلاس کے لبول ذکر تاسیس اولاد دے تاکیدنا نو یا حمل پگیڑا غفو مخیطیر شو دویم حمل نا پلاس کے لگول مراد دی وحمله وفصاله 30 شهرا پلاس کے لگول دے بچی او دا پیرنا جدا کول دے بچی 13 میاشتی دی نو 13 میاشتی سورا شوی 2.5 کالا دکا کال کے 12 میاشتی نو 12 دونا 24 2 کالا کے 30 میاشتی شوی اور باقی شپک شوی نو 2.5 کالا شوی اس کے تو آئے حمل پا مانا دا لاس کے لگولو دا چاویلی دی نو حمل پا مانا دا لاس کے لگولو قرآن کریم بخبلا باندے ذکر کرے سورہ مریم آیت نمبر 27 ویشتمو گو رئی سورہ مریم آیت نمبر 27 ویشتمو او تا دا شیخ القرآن اللہ دا پر رحمتونو لیگی دا غی کمالو چه امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ مسلک پہ دا غی مدافعات بلی پہ بہترین طریقہ کو سورہ مریم آیت نمبر 27 فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ رالا حضرت مریم بدی بچی سرخ بالقوم تا تحملوه چه لاس کے لبو دی بچی لرا لاس کے راغستو دی بچی لرا قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا لاس کے بچی راغستو حمل بمانا دا لاس کے لبولو گجراوالا کی قاضی شمس الدین رحمت اللہ علینا ما الفیہ ہے شیخ القرآن نور اللہ مرقدہو زلیگل ما منطق دا پارا کوہستان تا شیخ القرآن روان لاہور تا زور سر روان شم پلارو کی قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ گجراوالا کیو آل شیخ مردرے ہوں اور مشہور محدث اور دیوبند کے صدر مدرس پاتشو زما استاذ دیوبند کے صدر مدرس ہو زما دیوبند سے وڈیر نزدیکات تھے نو دمو قاضی شمس الدین خوالا منگلارو شیخ قرآن خبر اتر گرشا پر سرو لگو قاضی شمس الدین تی تپوسو گر ویدے سے کہیو شیخ قرآن ورطوی تعلیم تے سبق ہوئی صرف نہ ہوا معنی نور فنونی ختم کردی او سے منطق لے گا نو قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ ورطوی الفیائی ویلے دا نو شیخ قرآن ما توقتر لما ورطوی میں پختان کافیہ ہوئی الفیہ نہ ہوئی وینا الفیہ مانا ہوا آیا ویدہ دل تراؤ لے گا شیخ القرآن تیوی شیخ القرآن اللہ دی برحمتو لے گی ما تاو قتل ما تیوی استاثر آئے دا ما استاو چه سم حکم یا واسه بکوما تسی کمزائی وائی تاسو چه کمزائی خوشحال ہے ویزا کال لراشا استازہ کی بدی راشی مازو ٹھیک شو زلال ما صاحب زلال ما نو الفیاء دارنگی سنور کتابونا چهر پر پختنو کے نشویلے اغینا میں ہوئی نو ما دلتے چھپائی بات تراغلو ما زان سرا
شرع ابن عقیل وړه د الفیه نو ما به د شپې هغه مطالعه کوله ځکه زه چې لاړم نو قاضي صاحب عادت دا و چې طالب به عبارت ووایي یو شعر به ووایي نو قاضي صاحب به د هغې مطلب ووایي لنډ بیا به بل ووایي نو هغه به مطلب ووایي بیا به طالب ته اوس ته واورو کوم چې به عبارت ویلی حاکم نومې اوس هم ژوندی دی ګوجرانوالا کې نو هغه عبارت ووایي تنوین کې بحث و زه چې څنګه کېناستم قاضي صاحب تپوس وکړ تنوین څو قسمه دی هغې غلي شو نو ما جواب ورکړ یو بل تپوس یې وکړ د هغې نه نو بیا ما جواب ورکړ نو قاضي صاحب ما ته وی ته به عبارت وایي ما یې ښه بیا ما به عبارت وی او قاضي صاحب ډېر خوشحاله به و ما سره ډېره مینه کوله نو ما به الفی شرح کتا التو باندې ابن عقیل سے اشعار لکلیو او اشعارو کې د شیخ القرآن د دې معنی تاییدو زه به پوه شوم سهار لا ما قاضي شمس الدین رحمت الله علیه ته وی ما جی او زائد کتا سورات لګ هغه واضح کزه په پورا نه پوهیږم ویسه زائد ما زه کتاب راړم ما ابن عقیل وړه او دا شعر مې وتراوي استه یا لیتنی کنتو صبیا مرضان تحملنی زلفا و حولا اتا اذا بکیتو قبلتنی اربعان اذا ظللت الدهر ابکی اجمعان جمع داوی نو قاضي شمس الدین رحمت الله علیه او خندل ما ته یو قتل ویزه خدا نه منم چې تعالی د دې معنا نه درځي تعالی خدا درځي پوهې په خدا ما نه دی ولې تاسو کو معنا جی پورا نه راځي خو ما سره ډېر مینه وینا ما ته برښتیا وایي ما خو مقصدم دی کېو ما ته وی چې دی کې د شیخ القرآن د معنی تایید دی چا کومه معنا کوي وی څنګه نو ما ورته دا شروع کړه والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین او بل ځای راځي حمل و فصال 30 شهرا حمل په معنا د لاس کې لبور نه پاغي من سوره مریم آیت نمبر 27 راوړو خو شعر ما نه مونته عربي ځای کې می دلیل نو مونته نو دا شعر دی کې راځي یا لیتنی کنتو صبیا مرضان تحملنی زلفا و حولا اتا ارمان دی چه زما شمی پیرو دن کے او زوین زی زلفا یو کال لبولما حمل پمانا دلاس کے لبولو او دویم دا زلالت پمانا دروکی دو موسیٰ علیہ السلام وی فعالتو آیدن وانا من الضالین او دی که راضی چه یا لیتنی گندو سبیا مرغان تحملن زلفا و حولن اتا اذا بکیتو قبلتنی اربعان اذا ظللت الدهر ابکی اجمع چه زرو که دما طول را پسی جڑل زلالت پمانا درو که دو ما چه داوی خیصیب دیر زیاد خوشحاله شو دوره حدیث کې طالبانو کمره کې دیرو هغه ته आवाज وکړه کسو راشي چرالو ما ته وی دې ته ځای وایته نو چې ما هغه ته وی نو قایسه بغی ته وی دا کور چې دا د قران کور دی د دوه علي سبلا څنګه قران ورزي او د قران سوره خدمت وکړه منگا سونو کسان دورا نشو کولی دا قرآن دای پا کور کے اللہ دا سے عام کرے دے ادا سے پوئے دی پا قرآن اور دیر خوشحاله شو چدا شیخ القرآن پتا سے انداز باندی بدا حل کو چی حمل پا مانا دا لاس کے لبولو نو دل دی مانا دا
وحمله وفصاله 30 شهرا لاس کې لا بول دې بچي او د پاینا جدا کول دې بچي 30 شهرا دیرش میاشتې دي نو دیرش میاشتې 2.5 کالا 2.5 کالا متدر زهاد دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب باندې سوره افقه سوره پویا په قران والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين من دي چې په ورګي اولاد 2 کاله پورا د پاره دا چې را دی وکړه چې پورا کی مدد رضات وعلى المولود له رزقهن او په بچي وعلى المولود له رزقهن او په پلار دې بچي باندې رزق دې مرضعات دې او جامد دې بالمعروف په قانون د شرع باندې یا معروف پر واجی طریقہ څه مطلب چې څوک پای ورکي بچي د پلار دې نو پلار با اغیلا جوړه جامه کم چې عام د رواج مطابقي هغه بوله ورکي دا پاغه باندې لازمه ده لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف نشي ورکولې او تنتا مگر باندې د طاقت دا باندې دای ورپسې ذکر کړل کسړې وی چې را دې غریب سره بیا صحیح یا بني نه چې ستاسو مطابق دي سورہ داغو وسرسی داغو مطابق وکیو لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف نشی ورکولی او تنتا مگر پانداز توان داغو باندے آیا شاعر ہوئی اپنے اللہ سے شکوی کی محل ہو تو کرو غم دی ساتی نم سینی کی راحت دے دی کدا اللہ نے گلے زائوے نما بطن کھڑے کغا میرا اس دے نو برداشت طاقت عمرہ لرا کھڑے دے چا باندی چھ تکلیف راولی داغی دے برداشت طاقت عمر لور کئیو داغی مطابق والا توان عمر کئی داغی مطابق والا طاقت عمر کئیو وی غم آگے چس غم راولی تکلیف راولی داغی طاقتم در نظر کے وی پختانو وی چی غر ور پسر کی نو طاقت ولور کی لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدتم بولدها ضرر بنشی ورکولے مور دی بچی تبو بچی سرا انا پلار دی بچی تبو بچی سرا دانا چی یو بلا پی تکلیف ورکیو مور پلار تا پریدی پلار مور تا ورڑیو وعلى الوارث مثل ذلك وارث باندې بشاند دی باندې احکام دي فان ارادا فصالا نو که ارادا وکړه دي دوارو د جدای خو پر ځا سره دي دوارو نه په مشورې سره نشته د ګناه په دي دوارو څه مطلب که مور او پلار مشوره وکړه چې دا بچی د پایو نه پرې کوو د 2.5 کاله نه مخکې نو بعد هغه خو هغه اس ګناه پې نشته وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ او که تاسو اراده وکړه چې پای ورکوي اولاد ته نو نشته ګناه په تاسو دې زیات ورکې اذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف کله چې اوس بارل تاسو هغه چې تاسو اراده کړی دی ورکولو په مناسب طریقې باندې ویریږي دا الله نه پوښي یقینا الله هغه باندې چې کوئی تاسو لیدونکي دی والذین یتوفون منکم ويذرون ازواجا ودیار لسم حکم عدت المتوفى عنها زوجها یو خزبا داغی خاون مرشو نو دا خزبا عدت تیری عدت باولی تیری و خزبان دی عدت تی دیل پاوه چه نصب گڑوب نشی زکا که خاون مرشو او دا میاش بعد بل نکاو کی نو که دا آغا خاون نا دی پا گیڑا باندی نطفی بچی او دا بل وادو کی
نو بچه با آغا بل کار پیدا کی نو دا پتا بن لگی صدا دا آغا زور خاون دے او کدر نوی خاون نو دیو اجی دا با عدت تیری نو دانا چه خزی وی یر داو گورا من سر زیاده دی منگا خاون مرشی نو سالور میاشتی او لس رزی با بل خاون نکو او سڑے چی دنو بمیاش کے دن بل واده کئی نو آیا سڑے زکا چه سڑے بچی نراڑی بچی خزی راڑی اب جدا خبر آوہ چی پیران مس بچی راڑی وی بگیڑ والا سڑی لاللہ زوی بچی راڑی خو سڑی بچی نا بچی خزی راڑی چه نصب گاڑوان نشی نصب روان نشی دکا نصب دیر خیال ساتل بکاری نو هدت المتوفى عنها زوجها والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا آگا سان جمڑی کستا سنا پریدی بی بیانی انتظار بگئی بزانو بانی سلور میاشتی او لس رزی فیضا بلغنا جلونا نکلا چهو سے دینیٹوتا نشت دے گناہ پتاسو باندے پاگا سکے چوکڑ دے بزانو باندے بمناسب طریقے واللہ بما تعملون خبیر اللہ پایا باندی چکوئی تاسو خبردار دے ولا جناح علیکم اور نشت دے گناہ پتاسو فیما عرفتم بھی من خطبت النساء پایا سکے چے اشارے کوئی تاسو پاگی باندے یعنی اشارے دے نکاح خزوتا سمطلبو دالا پہ عدت کے دا نو نکاح بہت سره نکی کتا اشاره دا نکاح کے جائز دا سوال جابو لے گے تالا خکور پکار دے دل سی کنتون گران دے جوان تیرول گران دی چدا سی کور دا اللہ پکار دے چیغی کے لنگئی ہے پائی کی خوراک خی پائی کی دائی اشاری خودانا چتا واجی گوڑے ماسر بنکاح کے او اگناندم فی انفسکم یا پتاو ایتاسو پزرونو کی اڈونو آیا ہوتا کچھ عدت پورشی زوی پنکاح والم علم اللہ وانکم ستذکرونہن پوہدے اللہ زردے چتاسو بیاد کئی دیلا ولیکن لا تعیدون سروا لیکن وادی مکوی دی سر پٹے نانا چتا پٹے وادی ورسرکے اللہ ان تقولو قولا معروفا مگر گواہی وینا خا تکا خکور دا اللہ پکار دے و درسی جوان کران دے ولا تعظمو عقدۃ النکاح اور مکلگو گٹھل نکاح تردے پورے چورسی کی لکھنے دیتا اور پوشے یکنے اللہ پوئی کی پانگا جستا سزرنو کی دی نو یرے گئی دا اللہ نا اور پوشی یقینا اللہ دے بہن کے بردبار حلیم دیر صبرناک دیر بردبار وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اور پوشی یقینا اللہ دے بہن کے بردبار دیر صبرناک حلیم دیر صبرناک بردبار لا جناح علیکم ان طلقتم النساء نشت دے گناہ بتاسو باندے کتاسو طلاقی گئی خزولا ما لم تمسو ہننا چھ تاسو لاس نہیں وروڑے غیلا او تفریدو لہن فریدا یعنی مقرر کرے تاسو دیلا مار ومتیو ہننا جوڑا جامور کئی دیلا علی الموسی قدرو بمالدار باندے پاندار دید مالدار آئیت ددا غریب باندے پاندازی دا غریب آئیت ددا چھے مہر مقرر ندے ہنو آگیلا جوڑا جامو روڑ لاس دے والا وروڑے ندے چھے لاس دے والا ندے وروڑے جوڑا جامو ورکا رسخت کا مطام بالمعروفی سکدا بمناسب طریقہ حکم والمحسنین لائق ددا پنے کانو بالصورت وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ كَتَاسُ طلاق گئی دی خزولا مخی دلاسو اڑون استاسو دیلرا وقد فرستم لہن فریدا
او حال دای چې مقرر کړی تاسو دوی لره مہر دې مقرر کړی 10,000 روپۍ فنصف ما فرضتم نو نیم دا غسنه دی چې تاسو مقرر کړی دی طلاق ورکې لاس دې نه دی وروړی مہر مقرر دی نو بیا به نیم مہر ورکولی شي لکه پښتنو کې کوژدني واده نه شوی یا واده شوی دی لاس یې نه دی وروړی او طلاق یې ورکو نو د ښځې نیم مہر کېږي که ښځه وایي زاړو علم نه ځکه مال یې لاس نه دی راوړی د هغې خوښه ده که سړی وایي ټول ورکوم د هغه خوښه ده الا یعفونا مگر که عفه کوي دا ښځې یا عفه کوي هغه سړی چې لاس د هغې کې غوټه د نکاح مراد خاونه وان تعفو اقربو للتقوى او کافو کوي تاسو نو دا ډېر نږدې د پرهیزګار آیته خاوندانو ته خطاب ځکه ته سړی نو که تعفو کې دا ډېره ښه ده تعفه څه مطلب چې ته وایې ستا نیم مهر کېږي خو زه درله پوره درکوم نو ته ورله پوره ورکړې ولا تنسوا الفضل بینکم او میروی وروالی په خپل میانس کې وروالی څه مطلب لا تنسوا الفضل بینکم میروی بای بندی په خپل میانس کې وګوره دای جدا راړو ولا تنسوا الفضل بینکم میروی بای بندی خپل ولی وروالی په خپل میانس کې دا د مخکې ټولو احکامو سره لګي دا ځکه جدا راړو دا ولنه حکمو د کور مشربا په کور باندې مال لګي لا تنسوا الفضل بینکم او مې راوي بای باندې خپل میانس کې چې ته په کور نه لګي مال بې ځای لګي ولې غبر باندې ختمه او ولې خرابې خطاب کوي لا تنسوا الفضل بینکم میروی بای بندی خبر میانس کې د مومنانو مدافعات کوا لا تنسوا الفضل بینکم د میاشتو د عزت احترام کوي لا تنسوا الفضل بینکم میروی بای بندی په خبر میانس کې د شراب او جوارو نه ځان ساتئ لا تنسوا الفضل بینکم ادي یتیمانو خیال ساتئ لا تنسوا الفضل بینکم د مشرکانو سره میو ځای کوي لا تنسوا الفضل بینکم یو حکم راوالا او د هغې سره لګي معاشره سمې کور سمې ژوند سمې نو غوروالې بایبندي مه هېروئ دیو بل خیال ساتئ دیو بل احترام کوي دیو بل عزت کوي ولا تنسوا الفضل بینکم ان الله بما تعملون بصیر یقینا الله هغه باندې چې کوي تاسو لیدونکي دی حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى دا بل حکم شپاړسم المحافظة على الصلاة چې په موږ باندې نگهبانی کوي موږ قضا کوي ما او هر یو موږ کوي والصلاة الوسطى دا تاکید من غیر لفظه دی یعنی هر یو موږ نگهبانی کوي په موږونو خصوصا په موږ درمیانا څه مطلب یعنی هر یو موږ د دوه موږونو میانس کې راواله نو هر یو موږ د دوه موږونو میانس کې هله راځي چې د 15 واړه موږونه کې د جمعې موږ کې 15 واړه موږونه کې نو د سهار موږ دې کړی د ماسپښین دی وکړه د مازدیګر دی وکړه د ماسپښین موږ دی د سهار او د مازدیګر په میانس کې راغی ماښام دی وکړه د مازدیګر هغه په میانس کې راغی مخکې د ماسپښین شه وروسته د ماښام ماسخوتن دی وکړه د ماښام هغه په میانس کې راغی مخکې د مازدیګر وروسته د ماسخوتن
د سهار دی وکړه د ماسخوتن هغه په میانس کې راغی مخکې تینا د ماښام او وروستو تینا سهار هر یو مونځ په میانس کې راغله د دې وجه نه مفسرین چې کله ذکر کوي څوک وایي مازدیګر مراد ترې مونځ د مازدیګر دی څوک وایي مراد ترې مونځ د سهار دی څوک وایي مراد ترې مونځ د ماسپښین دی څوک وایي مراد ترې مونځ د مازدیګر دی څوک وایي مراد ترې مونځ د ماښام دی څوک وایي مراد ترې مونځ د ماسخوتن دی او څوک وایي مراد ترې مونځ د جمعې دی التصحیح کې ابن جزئی دا ټول اقوال ذکر کړي دي نو دا یو مصداق یې اغستی دی دا نه چې نور نه دي نو شیخ القرآن به معنا کوله حافظوا علی الصلاة نگهبانی کوئ په مونځونو باندې وصلاة الوسطی خصوصا په مونځ درمیانه څه مطلب هر یو مونځ د دوه مونځونو میانځ کې راوله وقوموا لله قانتین هر یو مونځ د دوه میانځ کې راول دا نه چې ته تش جمعه ګولې د جمعې مونځ کې او نور مونځونه نه کې د سهار مونځ نه کې یاره وایي نور کولی شم خو سهار نه پاسمه نه ټول مونځونه کوه چې هر مونځ دې د دوه مونځونو میانځ کې راشي وقوموا لله قانتین ادرگئی اللہ تعاجزی کون کی فائن خفتم فرجالن اور رکبانا نو کئی اری گئی تاسو نو پیدل مسکوی یا پسور لائے نو کلا چه پامن شوئی تاسو نو یاد کئی اللہ دو وجداغینا چه خودنے کڑے تاسو تا دا غصر چه تاسو نپوئی دائی پاگی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا واللسم حکم وصیت للازواج سړی مړي او ښځه پاتې کیږي دا ښځه د پاره وصیت وکړي چې دا زما د کور کې نو دې لا جوړه جامه ورکوي او خیال ساتي والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا کسان چې مړيږي ستاسو نه پردي بیبیانې پکار دی وصیت د پاره د بیبیانو متاع للحول جوړې جامې ترې او کاله غیر اخراج بد وتلنا چې دی وایي که دا زما په کور کې تاسو دې له جوړه جامه ورکوئ فإن خرجنا نو قوت دیو نو نشته دی ګناه په تاسو باندې ووارثانو هغه څنګه چې وکړه دی په ځانونو باندې په مناسب طریقه والله عزیز حکیم الله دې غالب او حکمت والا وللمطلقات متاع بالمعروف اطلسم قانون حکم المتاع د جوړې جامې جوړه جامه ولا ورکه طلاق ورکه وللمطلقات متاع بالمعروف د پاره طلاق شو خذو سکوا په مناسب طریقہ حتی المتقین لا ادلا په متقیانو كذلك يبين الله لكم آیاته لعلكم تعقلون اتلس احکام ذکر کړل د کور د اصلاح لپاره چې په کورانای کې اندرونی امنی خوشحالی سوکالی تدبیر المنزل د کور اصلاح چې دا اتلس ذکر کړل ورپسې وایي كذلك يبين الله لكم آیاته دا رسم چې دا احکام بیان شو دا رنگی بیان ای اللہ تاستا نور دلائل نور آیاتنا لعلکم تاقلون خامغا چه تاسو عقل و اخلی نور محکام دوتا دا اصلاح دا معاشری وی لگر رستو سورہ نساء کے نورو کے بیاراجی علم ترا اس ترغیب ورگئی جہاد او ہجرت تا او زجر ورگئی متقاصرین فی الجہاد تا چې په جهاد کې سستی کړی دا
نو هغه له زجر ورکړي چې څوک سستی کوي نو هغه له راټنه ده الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم تنګوریا کسانو ته چګي وتل ګورنا او دایو بزرګونو حضر الموت يرد مرغنا بني اسرائيل کې وبار راغلی و چې وبار راغلی و خلق د اغزاینه تخدیدل نو چې تخدیدل چې مړ نشو نو الله په لار کې مرګ راوستو مړ بیا ژوند کړو په لار کې په مرګ راوستو مساله دا چې یو ځای کې وبار راغلی نو تبا دا آغا ځای نه نزی او چې کم ځای کې وبا دا تبل ځای کې نو آغا ځای تبا نزی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانو چا وردوی انت وبا راغلی وبا عام مرض لگراو چې کرونا راغلی ولی مخی مودا کی کرونا دا او کرونا آر یو یاری دو نو چې کم ځای کې وبا رالا نو هغې ته به نځي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ روانو چا ورته وویل هلته وبا راغلی ده نو هغه واپس شو ملګري ورته وایي اتفر من قدر الله تو د الله د تقدیر نه تښتې چې الله څه مقرر کړي هغه به یې کنه قال ذلك من قدر الله حضرت عمر وی دا د تقدیر د الله نه ده تقدیر د الله نه هم دا چې تقدیر رااله مدینه نه واپس هم دا الله تقدیر کړي دا څه خبره نبی علیہ السلام وی فرع من المظلوم فرارك من الاسد جزامین تاسب تختا لگا ده زمالینه چه تخته جزام مرض چه بچاراشی چه دا ریزی پوزه ریزی خوگی ریزی فرع من المظلوم فرارك من الاسد جزامین تاسب تختا لگا ده زمالینه چه تخته نو ده جزامین تختا نو اگر خدا معلومی تعدیت مرض کشتے اگر سرمکی نا بل حدیث کے راضی نبی علیہ السلام جزامی دے لاس نونی و اوزان سر روڑائی تا کینا نبی علیہ السلام خوزان سر کینو لے نبی علیہ السلام زان سر کینو اصل کے یا مرض دو قسمئی یو آگئی چاہی کہ تعدیتی بل تلگی دویم آگا مرض دے چاہا بل تنن لگی یا دا مطلب دے چه خلق دو قسم دی یو زلور سڑے دے چه داغا مضبوط اعتمادی پا اللہ او یو شرکی سڑے دے چه مضبوط اعتمادی پا اللہ او کلک سڑے دے نو آگا کد جزامی سر ڈوڑائی خوری او سر ناسی پروائی نی دکا داغا شک نشتے کم چه شرکی سڑے دے نو آغا دی دا مرضی نیزان ساتی زکر آغا شکی نو کاسی دا جزامی خوال اللہ نو چرا پاسی نو کالا با پوزا گوری چه ریزی دل دا کنا کالا با غم گوری چه ریزی دل دا وهم ازان مرض دی لکه بدی کرونا که بلا وهمیان خلقو نو آغا دمرا وهمیانو چه غی با پوزی تا غشی چولیو لاسو تاوی دا پلاسٹیکی اچولی وی بدن تاوی پلاسٹیک اچولی وی بوتلو نا بے جیب ڈاکو چا سر بے اگا داوی که لاس ملاو کم بوتل بے روا کستا زر لاس بے غور کرل شاکیانو آگا پا کرور نمرشو اگا کمو چاگا دیر شاکو اگا پا کرور نمرشو چرا ډیر احتیاطو ځکه هغه شاکم مرضو او ډیر داسې وو چې د هغې پروا هم نه وه زړونو پروا یې نه وه دا یوه خواصم یو ځل مرګ دی نو د هغې یې پروا نه وه زمونږ درد شروع هغه وخت کې
د یو صحافي مور مړه شوه زه دعا له لړم ټول لرې لرې ناست دي او درې چولي دي زه لړم ډډه بړه مې ورسره وکړه نو ما ته ووی کرونا ته خیال نه ساتي د ځان ما ورته وویل زه خو غرض یې لسو زرو طالبانو سره ګړې بړې کوم نه طالبان د پروا کوي زه کوم زموږ درس شروع دی وی دا څنګه ما څنګه خو مرګ د یو ځای به جوړي دی نو ما دا خو څوک به لانجې کوي اړم به یو لاسونه بار وخت غوړې بوتل به دې جیب کې ایښی دا مرض شک وي کله کله د شک د وجې نه مرضي نو دی وبا راغلې وه دی د هغه ملکه وتله د مرګ د یارې ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم او دا ترغیب د جهاد ته چې کته ځان خلاصې د مرګ نه نو چې الله مقرر کړی نشي خلاصولی ته نو ګورې هغه کسانو ته چې وتل د کورونو او د یو بزرګونو د یارې د مرګ نه وی الله دوی ته مړه شئ بیا یې ژوندي کړه دوی لره ثم احیاهم بیا ژوندي کړه دوی لره دا مړو بیا یې ژوندي کړه چې ژوندي نو بیا څنګه ژوندي کړه ثم احیاهم بیا ژوندي کړه دوی یقینا الله خاوند فضل په خلقو ولكن اکثر الناس لا يشکرون لیکن اکثر د خلقو شکر نه وباسي څنګه دا الله فضل په خلقو یعنی مرګ د خلقو په لاس کې نه دی خو دی دا د الله په اختیار کې دی وقاتلوا فی سبیل الله بیا دعوا د مضمون ثالث القتال فی سبیل الله تعالی وقاتلوا فی سبیل الله جنگ وی په لار د الله کې او پوه شئ یقینا الله دې اورېدونکی او پوه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا څوک دی هغه کس چې ورکولو کې الله له ورکول ښایسته قرض نو الله خو محتاج نه چې قرض غواړي دلته قرض په ادبار د قارض سره یعنی الله محتاج نه دی څنګه چې ته چاله قرض ورکې نو ستا یقیني چې زما دا پیسې چرته ځي نه دا په دې راکوي بیراله دغسې مال د الله په دین ولګوه او یقین وساته چې الله دې درله درکوي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا څوک دی هغه کس چې ورکولو کې الله له ورکول ښایسته فیضاعفه له اضعافا کثیرا نو دو چند بکی دیل راتے پارا کو دو چند آئی دیرے باندے اللہ بے واللہ دو چند کی یو پا لاسی والا ورگئی یو پا اوئی ورگئی یو پا سوال لسی ورگئی مولی سے تقریر کو بی ایماندارو دخلائی پا دین مالو لگوئی اللہ یو پا لاس ورگئی یو بخیر ناستو ناروی یعنی چیر پا لاس ورگئی زان سلسترے کو وقت طرح سے روپای کو ورکو ما لس برا کئی نو آگے روپای خیراتی ورکا پہ انتظار ہو اس بر روپای راشی اس بر راشی سی روپای لاس لرانو لا دودری ازی تیرو شوی ویدا غی اوم لگا لس امران لی نو پاگر دستو میں لگی دل گیڑے خراب شوا نو پٹی تا بتاو راتا تورات پټی ته تلې او ناس دې اتلې راغسته زمکه ګرای دا سره سودایش دې بیا زمکه ګرای پدې کې سره مونتل واپاسې زرګر نه سره وړل وته وګوره دا او تعالی سودی چې هغه تعالی نو وته دا د لسرو لس روپای ہوتے نواستے بلی جمعیلہ مولی سے تقریر کو اگر اللہ یو پر لس ورکی دخوائی پا دین مال لگئی یو پر لس ورکی دے پاسے لیاو یو پر لس ورکی وہ دستونے پہ لگئی سنا سے بطن زانت لکے
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سوک بیا سڑے چه ورکولو کی اللہ لورکول خیستا دو چند بکی اللہ تدپارا بو دو چند دیرے واللہ یقبض و یبسطو اللہ تنگیرا ولیو فراخی ویلیہ ترجعونو دی اللہ تبو آپس کے شئیو علم ترائل الملائی من بنی اسرائیل اس ربط دید ما سبقا سرسدے ربط ما سبقا سردادے چمخ کی یو واقعات بنی اسرائیل ذکر کرا علم ترائل الذین خرجوا من دیارهم ومولوفون اس دلتا بلا واقعات بنی اسرائیل ذکر کئیو علم ترائل الملائی من بنی اسرائیل او مضمون سر ربط سرے مضمون روانو د جهاد د جهاد د پاره د امیر ضرورتي بغیر د امیر نه جهاد نه کیږي نو پدی واقعا ذکر کوي د بنی اسرائیلو چې امیر جوړ شو د امیر اطاعت چې چاو کړ نو هغه کامیاب شو او چا چې د امیر اطاعت نه کړ هغه لاړل هغه پاتې شو د جهاد نه جهاد یې ونکړی شو علم تر الی الملأ من بنی اسرائیل ایواز لما ملکان جوړ کړه موږ لره بادشاہ چې جنګ وکړو په لاره د الله کې وی ور د پیغمبر آیا تاسو توان لرئ ان کتب علیکم القتال الله تقاتلوا یعنی حل عصیتم اللہ تقاتلو ان کتب علیکم القتال توان لرئی تاسو دن جنگ کولو که مقرر شب تاسو باندی جنگ که اللہ در باندی جنگ فرس که نو بیا دا طاقتم شش بیا بینو کوئی بیا بی خام خواه کوئی قال حل عصیتم ان کتب علیکم القتال بیا تاسو توان لرئی کہ مقرر کے شو پتاسو باندی جنگ اللہ تقاتلو چھ جنگ بیا ان کئیو اللہ تقاتلو دا خبر دا آسادی اللہ تقاتلو چھ بیا بجنگ ان کئیو قادو نوی دیو سدی من لرا چھ من بجنگ کو پلار دا اللہ کی او پاک سراو خلشیو منگا دا کورنو دا منگا زامنو دا منگا نا دای جنگ کرو د پاره د دی چې خپل انتقام والی بدل والی نو هغه د مال غنیمت نو روا شوی دی امت لا مال غنیمت روا شو زګه دای جنگ کړو د الله د رضا د پاره د اعلان کلمت الحق د پاره دوی قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وی دای سدی من لرا چه من بجنگ نکو پلا رضا اللہ کی او تاکی سراو خلشیو منگل کورو زمنگا او زامنو زمنگا نا نو کلا چه مقرر کشو پدائی باندی جنگ تولو اللہ قلیلا منهم واوڑی دل دید جہادنا مگر لگ دائینا واللہ علیم بالظالمین اللہ دی پوپ ظالمانو وقال لهم نبيهم ويديتا نبي ددائيو یقینا اللہ جوڑ کرے تاسو لو طالوت بادشاہ قالو نوی دائیو انا یکون له الملک علینا سنگ بشید لو بادشاہی پا من باندے منگا اللہ ہی کیوں پا بادشاہت باندے دنا دیو پا منگا اولی بادشاہی کی در بادشاہ لائق منگیو اولی وقت منگلا جوڑ کا منگلا ملک جوڑ کا امیر جوڑ کا نو چې جوړی که نو بیاوی دیبا زمانگا امیری دیبا زمانگا مشری من بیتا دتا جداری کو بیا انکارو کو بنی اسرائیل مرض داو چاگا زدیان بغزیان حسدیان دا غی مرض داو اول بے دعاگان غفتے چه اللہ من تاخیری پیغمبر راولے گے
چې موږ د هغه سره یو ځای شو په کافرو ضرور شو فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به کله چې راغی نو کفر یې وکړ په هغه اول سوال کو چې الله موږ ته راولېږه او چې کله راغی نو بیا انکار یې وکړ الله ورته پیغمبر راولېږه نو بیا انکار وکړ دغسې د دې زمانې د یهودي مولا هم دا عادت دی یو شی به غواړي او چې وشي بیا به انکار کوي یاره موږ لا خپل بوټ پکار دی خپل بوټ پکار دی خو چې جوړ شه نو بیا خلاف کو بیا تحفظاتو بیا شبهاتو دغسې وی موږ له امیر جوړ کا نو چې جوړ که وی دی به زموږ امیري دی به زموږ مشري او بیا معیار څه د امارت معیار دا وګرځو چې موږ له امیر داسې پکار دی چې موږ له پیسې راکړي چې پیسې ورڅخه ډېري نو ورته وی ولم یؤت ساعة من المال او نه یو دی ورکړل شوی د لره توان د مال ورڅخه نشته ولم یؤت ساعة من المال او نه دی ورکړل شوی د لره توان د مال ورڅخه نشته دا ځای معیارو چې امیر به هغه چې هغه څخه مالي دولتي یو ولم یؤت ساعة من المال ندی ورکړل شوی د لره توان د مال دا د دې معیارو چې زمونږ امیر به هغه چې هغه څخه مالي دولتي پیسې چې مال دولتي ورسره دا د دې معیارو نو دا معیار خو نه دی که نه ولم یؤت ساعة من المال او نه دی ورکړل شوی د لره توان د مال ورڅخه وي نشته نو دا به زمونږ څنګه امیر موږ له خو پیسې پکار دي حالانکه د امیر لپاره دا شرط خو نه دی چې د خلکو له پیسې ورکوي د خلکو له مال ورکوي یا دولت ورکوي نه د امیر شرطونه درې دي او هغه څه یو قال ان الله اصطفاه دا ولې چې دې د امارت لایق دی ځکه د یعقوب علیه السلام د زامنو 12 او په دې 12 زامنو کې 2 زامنو یوسف او بنیامین او دا 8 زامن دا لزامن دا بل طرف ته یعقوب علیه السلام ورو عیسو هغه عیسو با یعقوب علیه السلام سره جګړه کولې نو هغه پلار د ماما کراولې کو ماما ولا لبان ابن لوط هغه ولا دعا لوړه ورکړي یا وخت کې جمع بین الاختین جایز وا یا یو مړشوا نو بیا بل ورکړه او د هر یو سره یو وینځوا دا وینځو چې پیدا کېدل د اصلو پیدا کېدل دا طالوت چې دا د وینځو په اولاد کې راغلی وو دا غزي و د وینځو اولاد کې راغلی نو دی وی د وینځي زیه په موږ باندې بچای کوي دی دا کوي دی په موږ مشري دی به زمونږ مشرت کوي دا د دی د وختان مرض دی بیماری ده دی په موږ باندې مشري دا همیشه دغه شي دي نو هغه ورته قال ان الله اصطفاه عليكم وی ورته پیغمبر الله چون کړه دلته په تاسو یو شرط دا دی چې مشر باغی چې چون شوی صفا سړی دویم وزاده بسطتن فی العلم والجسم وزاده بسطتن فی العلم زیاد کړه دلته توان په علم کې دے پویا دیر دے امیر باغی چا با پویا تو اصول دا امارت پا طریقو دا امارت پوئی گی پا مشرت پوئی گی او درم والجسمی او پا جسم کے
چې جسم نه به هم تکړه دا نه چې او بوجایي د پاسېدو نه نه به یې سامارت وکړي چې اما امیر هغه چې هغه خپل هم آرام نه کوي او بل هم آرام ته نه پرېږدي امیر هغه چې هغه منډه وایي امیر هغه چې هغه د ملګرو نه مخکې ځان رسوي نو چې ناراسته بوجایي او ته امیر کې نو هغه به څه کار وکړي چې هغه الرجی نو هغه به سامارت وي چې الرجي ورته لګېدلي نو هغه بس راځي کې الرجي خو څه شي نو الرجي ورته لګېدلي هغه به امارت کوي والجسم او په همت کې والله یؤتی ملکه من یشاء الله ورکوي سلطنت دنیا چاله چې خوښي ده الله والله واسع علیم الله دې فراغ علم والا وقال لهم نبيهم ويديت نبي دايو يقينا نخاد بادشاہ دادا شراب شتاوس صندوق في سكينة من ربكم فديك بيت مينان ويد طرف درب ستاسونا او باقي مان دبيدا سنا شبرخ موسى والو هارون والو اوچت کړه وای دی لره ملائکو پیغمبر ورته دا ستاسو امیر دی او نه خدا دا چې د سره د الله امداد دی هدا باندې با ملائک براشي صندوق براړي او پای کې به اطمینانی د دې پارا ستاسو د پارا او باقی مان دی دا غنه چې موسی والو هارون والو پرې خو دیو